بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. چونکہ زمانہ دسی زمانہ دا نوجوان عمومی طور بندی اور مشرون خصوصی طور بندی عید المنزل زنون تیروی هم کل کرنا دسی حالات کی عید المنزل لوڑ شي امام اونا ویلوڑ وی نو اس کی امام اونا ویلوڑ دا حکوم ټیمونو کې دور ورسېدلو دي ته څه کول پکور دي دا یو ضروري خبرې مو یعنی مسلې بیانو سړی ځون صحیح طریقې سره باندې پوهیږي کچې ته مقتدي المنزل ته راغللو اور امام کوم امام دا قیام په صورت کې ورته ملو شورو داسې طریقې سره چې امام اول رکوت کې درې زید تکبیر ویلي دي نو مقتدي په دې وخت کې د زیات تکبیرونه بده یایي او حنفی مسلک ولدا درې تکبیرونه بده یایي او کچې ته دا مقتدي یو رکوت ورنه پوت شو دا نو څه کله دو رچک شي دا یو رکوت په داسې طریقې سره کوي چې اول الحمد وایي بیا به سورات وایي دینه بعد به بیا د درې زید تکبیرات یایي دې لپاره څنګه مخکې دینه رکوت کوم کړي هغه کې اندانو طریقه وا اخیری کی تکبیرات یې دي څو دو اول کی تکبیرات وایي نو تکبیرات په لوندې باندې سر کې ملو شي دې وجه ندي دا تکبیرات ورسته یل پکور دي اوس کچې ته مقتدي امام په سدریدلو او تکبیر یې نه ده امام رکوع ته لوړلو مقتدي په سدریدو امامونه رکوع ته لوړو په دې صورت کې به مقتدي په ویلړوالي کې دا تکبیر نه بلکې دا به هم امام سره رکوع ته لوړ شي او رکوع کې به د درې زیات کوم تکبیراتی انداب وایي خلاصونه به کې نه چګي صحیح کول انداغه ده نو مقتدی به دی ټایم کې دا تکبیرات په رکوع کې یای لسونه به سره نه چګي او کچې ته دو پیږي چې رکوع ته رسیدل شه قیام یعنی قیام کې الله اکبر ویلو رکوع ته دو پیږي چې زید تکبیرات یای ازو ته رسیدل شي به دوی خو کپیږي چې نه ز تکبیرات یای امام نه رکوع نه رچګي به دوم رکوع ته لور شي ازو کې به نه بعد رکوع کې وایي کچېتا لکه څنګه امام د عید په دویم رکوت کې قرات نه بعد زیات تکبیرات اون په ویل شولو او رکوع ته لوړلو نو دا امام به هم د زیات سکوم وغادي تکبیرات په رکوع کې بیاي بیا به واپس رچګيږي نه او د زیات تکبیراتو طریقه دا غا څه کړه دوه د زیات تکبیرات یې لسونه به غیګونو ته چګي اگر کا امام نه چګي هم دا سکوم مقتدی دا د حنفی مسلک لغاب لسونه سره چګي او رکوع ته څنګه دو سره لوړلو زید تکبیرات په اول هغه کې نه دي اول رکوت کې لازم کې بدول سنت ذکر چګي چې د لسونه چګولم سنتي او په ګندو باندې لسونه کې دولم سنتي ازکه بدول سنت نه چګي تکبیرات د عید ولا دا واجب دي علاوه د تکبیر تحریمانه او رکوع له تکبیر نه دینه علاوه درې واجب دي په هر یو رکعت کې هم په بل رکعت کې هم او کچونه تکبیرات پاتې شروع دا واجب دي سجده سهو اور باندې لازم ده او چونکی دینو کې سجده سهو نشي کېدل رش زیات وي هغه دی واجب نو بیا هم الموز کېږي بغیر دی سجده سهو کول نه هم کچې ته یو سړی په داسې وخت کې عیدګاه ته راوړو چې هغه نه د عید الموز کېږي او هغه بیا اوداسه شولو اوداسې موت شو یا اوداسې نه و نو که دا سړی پیږي ته زه اوداس کوم بیا عید المنزل ته رسېدلی شه بیا هغه په کور ته اوداس وکړي او که پیږي چې نه نشي کولی مغزو کې د تیمم وکړي امام پسې ودرېږي او که چېرته یو سړی د عید المنزل په دوران کې اوداس مو شولو نو دو د مغزو کې تیمم وکړي او امام سره د ودرېږي یو سړي نه عید المنزل پاتې شولو کچې ته پاندې علاقې کې بل څه کې د عید الموز کېږي دوه ته ترلی شي ازو کې د دویم الموز وکړي ځکه که وړوکی عید ده که ستر عید ده په یوه ستر کلي کې بالاتفاق څو ځایونو کې عید الموز کېږي کېدلی شي او که بیا چېرته سړي نه پاتې شولو عید الموز بل ځای کې نه کېدلو نو بیا دا ځایونو کې څلور رکعته د چاشت الموز وکړي اگر چې دا د عید الموز نه ده خو د چاشت المنزل ثواب دی واجب نه اڅه نه څه
تلفی به دي المنځ وشي. عید المنځ دپاره که هغه وړوکه د کستر ده هغه شرایط دي چې کوم شرایط د جمعې المنځ دپاره دي، یعنی کوم ځای کې چې جمعې المنځ کېږي هغه ځایونو کې وړوکه عید او د ستر عید المنځ هم کېږي. بهرحال دا یو څو ضروري اهمې خبرې وي، څو اهمې مسلې وي. الله تعالی د موږ تاسو ته په دې باندې پوهه هم نصیب کړي، سمجھ هم نصیب کړي، عمل هم نصیب کړي. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.